بسم الله الرحمن الرحيم. العطف بالحروف تابع ينسب إليه ما نسب إلى مطبوعه وكلاهما مقصودان بتلك النسبة ويسمى عطف النسق. توابعو کې فصل ثانی عطف بالحرف دا نو په دې عبارت کې مصنف تاسو ته د توابع دویم قسم عطف بالحرف بیانوي. عطف لغوی معنی دا جوړنا یا مایل ہونا. عطف لغوی معنی څه ده؟ جوړنا یا مایل ہونا. نو معطوف معنی به څه شي؟ جوړا ہوا. او عطف ته عطف ځکه ویلی شي چې معطوف د معطوف علی په حکم کې جوړاو کړی شي. معطوف د معطوف علی په حکم کې څه شي؟ جوړاو کړی شي. ٹھیک ده؟ په اصطلاحي تعریف څه ده؟ اصطلاحي تعریف دا ده تابع ينسب إليه ما نسب إلى مطبوعه وكلاهما مقصودان بتلك النسبة. دا اصطلاحي تعریف ده. ٹھیک ده؟ څه مطلب چې عطف بالحرف هغه تابع ده چې نسبت شوی دی طرف ته دغه شی چې د کوم شی نسبت مطبوع طرف ته شوی او مطبوع او تابع دواړه په دې کې مقصود بالنسبت وي. مطبوع او تابع دې کې دواړه څه وي؟ مقصود بالنسبت وي. لکه جاءني زید و عمرو. نو دې کې وګوره لکه سره کې د جاءني نسبت زید طرف ته شوی ده. دغه شان د جاءني نسبت امر طرف ته شوی ده. پوه شو په خبرې باندې؟ فائدې قیود څه دي؟ فائدې قیود عطف بالحرف دا معرف ده تابع ينسب إليه ما نسب إلى مطبوعه وكلاهما مقصودان بتلك النسبة. دا تعریف ده. او هر تعریف کې جنس او فصل وي. هر تعریف کې جنس او فصل وي. ٹھیک ده؟ نو تابع لفظ دا جنس ده. ټولو مطبوعات ته شامل ده. ٹھیک ده کنه؟ تابع 15 قسمونه دي کنه؟ 15 قسمونه دا شامل ده. پوهیږئ؟ او کلاهما مقصودان بتلك النسبه د فصل ده. ادینا ټولو وتلو. ادینا ټولو وتلو. ویلي زکا چې صفت تاکید او عطف بیان کې مقصود بالنسبت صرف مطبوع وي او بدل کې مقصود بالنسبت څه وي؟ تابع وي. هغه کې بدل کې څه وي؟ تابع وي. اته وته ټول. ٹھیک ده کنه؟ نسبت نه مقصود مطلب دا ده چې د نسبت نه مراد یا اصل د متکلم مراد څوک ده؟ تابع ده که مطبوع ده؟ لکه مو چې جاءني زید و عمرو. زید و امر راغلو. نو په دې کې زید و امر دواړه د مجید پیل کې شامل دي. نو مقصود دواړه دي. دواړه مطلب څه دي؟ مقصود دي. او کوم ویلو چې جاءني رجل عالم. ٹھیک ده کنه؟ نو دې کې اصل څوک ده؟ رجل ده. مقصود څوک ده؟ رجل ده. علم خو صفت ده. علم څه ده؟ خو صفت ده. نو د نسبت نو مقصود مطبوع ده پای کې. رجل مطبوع کنه؟ عالمونه تابع. نو دې کې مقصود څوک؟ مطبوع. ٹھیک ده کنه؟ او دې عطف کې عطف بالحرف کې مقصود دواړه مقصود وي. ٹھیک شول؟ او يسمى عطف النسق. ودې ته عطف نسق ملي شي. نسق ولې برابرۍ. ٹھیک ده؟ نسق له منسه برابرۍ. او چونکی په دې کې
د حرف عطف په ذریعه سره تابع د مطبوع سره په اعرابو کې برابر شي. وشرطه يكون بينه وبين مطبوعه احد حروف العطف. مصنف یہی چې د توابع قسم ثانی دی پره شرط دادا چې د مطبوع او د تابع په منځ کې به حرف عطف وي او حروف عطف ټول لاس دي. حروف عطف ټول څه دي؟ لاس دي. حروف عطف ټول لاس دي ان شاء الله دا په قسم ثالث کې وایو برسی بلته کې حکم کوم دي اولا کې مویل دي واو فا ثم حتى او اما ام ولا ولكن وبلا وسيأتي ذكرها في القسم الثالث ان شاء الله تعالى. انه قام زيد وامرنا نو دې کې وګوره د قام نسبت زید او عمر ته شوی دا کنه نو دا زید او عمر په فعل د قیام کې شي دي دوړه مقصود به نسبت دي او دوړه شریک دي پدې کې ټیک ده کنه په دا نسبت کې دوړه شي دي شریک دي. و اذا اتفاعل الضمير المرفوع المتصل يجب تاكيده بالضمير المنفصل. دې جنا دا تبینوي چې کله د ضمیر مرفوع متصل باندې دی عطف کولای شي نو د دې پر ضروری دادا چې ضمیر مرفوع متصل تاکید برول شي په ضمیر منفصل سره. ضمیر مرفوع متصل تاکید برول شي په سره لکه ضربت انا وزيدون ضربت انا وزيدون ٹھیک ده. نو دې کې وګورئ ضربت تو ضمیر باندې د زید عطف کې د کوله خو عطف جایز نه و عطف جایز نه و نو په انا ضمیر سره دې تاکید وروړل په انا ضمیر سره دې تاکید وروړل او بیا یې نه بعد عطف وکړل ضربت فعل ده تو ضمیر مؤکد ده انا ضمیر څه ده تاکید ده مؤکد تاکید مل کر دا به معطوف علیه شي او زید نو شي معطوف بش معطوف علیه مل کر دا به فاعل بشي دي ضربتو فعل دی پورا. دې عبارت کې مصنف ته څه بیانوي چې ضمیر مرفوع متصل هغه باندې چې کله د تو د عطف کولو اراده وي نو بیا دا خبره واجب ده چې تب د ضمیر مرفوع متصل تاکید وروړي په ضمیر منفصل سره ٹھیک ده کنه که په ضمیر منفصل سره تاکید ورونه وړي نو دا عطف جایز نه ده عطف جایز نه ده ویل نه جایز ځکه چې ضمیر مرفوع متصل او فعل کې شدت اتصال لا شدت اتصال لا مطلب ډیر زیات اتصال لا پکې نو د شدت اتصال د وجنده په منځلې دي ایوې کلمې وګرځیدل ٹھیک ده کنه نو د ضمیر د فعل جوړ شو کنه ٹھیک ده نو څه که عطف وکړو په ضمیر باندې نو عطف په جز د کلمې روشي عطف د کلمې په جز باندې روشي او عطف د کلمې په جز باندې جایز نه ده او چې کله تاکید وروړه وی تاکید صدا ځون ته کلمه وګرځیدله نه ځون ته کلمه وګرځیدله نو څه دي څه ده د باندې عطف کوله جایز دي چې کله د اسم ظاهر عطف په ضمیر باندې دا به دوه خلنه خالی نه وي یا متصل یا به منفصل وي که متصل وي نو دا به دوه خلنه خالی نه وي یا مرفوع وي یا منصوب وي یا مجرور وي او متصل چې متصل وي نو یا مرفوع یا منصوب یا به مجرور وي پوهیږئ کچری مرفوع نو بیا به دوه خلنه خالی نه وي د معطوف علیه په منځ کې فاصله یا به نه وي چې مرفوع او معطوف علیه منځ کې فاصله یا به نه وي کچری فصل وی نو بغیر د ضمیر منفصل د تاکید رولونه عطف جایز ده او کچری فاصله نه وي د معطوف علیه منځ کې فاصله نه وي
نو بیا په ضمیر مرفوع منفصل سره تاکید ورل شي دي واجب دي. ضربت انا وزيد، ضربت انا وزيد. لفظ ضمیر مرفوع متصل بریز مثال ده کنه و انا وزيد. و ضمیر مرفوع متصل مستتر مثال بشي شي لکه اسكن انت وزوجك الجنه. اسكن انت وزوجك دې څه کې وګوره اسكن کې انت ضمیر ده کنه هغه باندې اته په دې زوجك راغلی ده ٹھیک ده کنه نو اوري تاکید پر سره وړی ده انت یې وړی ده اسكن انت خو شو په کچره دی معطوف لمنس په منس کې فاصله کېږي مثال بس شي لکه ظرفت اليوم وزيدنا. وکچره ضمیر منصوب متصل وي یا مجرور متصل وي نو بیا تاکید په ضمیر منفصل سره ضروري نه ده. پوښي تاکید په ضمیر منفصل سره ضروري نه ده ویلي ځکه چې ضمیر منصوب هغه د سره جز د فعل نه ده. آی سره جز د فعل نه ده. پوښي ویلي ځکه چې دې صورت کې دا په منزله د جز کلمې نه ده په منزله د کلمې د جز نه ده نو اتب جایز ده ځون ته کلمه ده کنه چې ځون ته کلمه شولا یا نور الفاظ را په دې صورت کې دا د کې شدت اتصال نشته چې شدت اتصال نشته نو په منزله د کلمې د جز نشو کنه چې په منزله د کلمې د جز نشو نو به د کلمې باندې خطب جایز ده کنه کې سمونات نشته دا پوښې په لکه ضربتك وزيدا ضربتك وزيدا پوښې او که ضمیر مجرور وي که ضمیر مجرور وي نو بیا په دې صورت کې اتپ تاکید د ضمیر ضروری نه خو صرف یو خبره ده اعاده د جار ضروری ده پکې اعاده د جار ضروری ده پکې ویلي ځکه چې اسم مجرور د جار سره شدت اتصال وی دي ٹھیک ده کنه اوس که اعاده د جار ونه کی نو شدت اتصال دی وجه نه په منزلي دي جز ګرځیدلې ده ٹھیک ده کنه نو کچره ته اعاده د جار ونه کی نو اتب د اسم بروشي د کلمې بروشي په جز د کلمې باندې ٹھیک ده کنه او په جز د کلمې باندې ته جایز نه ده نو صرف اعاده د جار پکې ضروری ده څه پکې او جار بیا که حرف جری او که مضاف جار کا حرف جری کا مضاف لکه مررت بک و بزید مررت بک و بزید ٹھیک ده کنه تور کده اضافه له مثال بس شي جاء غلام زید جاء غلام زید وبکر نشي ویلای غلام زید و غلام بکر ویای غلام زید و غلام بکر ویای کله میری منفصل وی وی کنه چې به زمين متصل نو ګټه د تاکید ضرورت نشته کته سره تاکید ضروری ده نه پوه بس تمام وګورئ د عبارت سره مخکې راوي تكون وربيع يجي كبس مسألة ٹھیک ده وإذا فعل الضمير المرفوع المتصل يجب تأكيده بالضمير المنفصل واجب د تأكيد په ضمير منفصل سره وجه تموسه بیان کړل ځکه چې ضمیر متصل د کې شدت اتصال وي ٹھیک ده فعل سره او شدت اتصال د وجه په منزله دی کلمې ګرځولې اوس که اتب ته په ضمیر متصل باندې بغیر د تأکید ورنه وکي نو دا به اتب د کلمې په جز باندې راشي او اتب د کلمې په جز باندې جایز نه ده او چې تأکید راشي نو دا دنه بدا پورا کلمه جوړ شي ٹھیک شله الا اذا فصل خو کچره فصل راشي
پمینځ دی معطوف په معطوف نه کی د اسم ظاهر عطف په اسم ضمیر باندې شوی وي ٹھیک ده کنه او د معطوف معطوف علیه پمینځ کې فصل وي نو بیا د تاکید ضرورت نشته ده نحو ضربت اليوم وزيد واذا عطف على الضمير المجرور يجب اعاده حرف الجر منصوب دی نه ذکر کړی ښا منصوب دی کوم تاسو ته ذکر کړل په وجه سره باندې پوه شو لګو ګوري اذا عطف على الضمير المجرور يجب اعاده حرف الجر نو واجب دی اعاده حرف جر نحو مررت بك وبزيدنا ٹھیک شو اے وجه سره کوم څه بیان کړل چې کله د اسم ظاهر عطف په اسم ضمیر باندې وي نو دا به دوه حال خالی نه وي ضمیر متصل به وي یا به ضمیر منفصل به وي ٹھیک ده ضمیر متصل کوي نو دا به دوه حال نه خالی نه ده ٹھیک ده یا به مرفوع وي یا منصوب وي یا مجرور وي که ضمیر مرفوع وي نو دا دوه حال نه خالی نه ده بیا یا به د معطوف معطوف علیه په منځ کې فاصله وي یا به نه وي کچېره فاصله نه وي نو ضمیر ضمیر منفصل سره تاکید وروړل دا واجب دي ضمیر منفصل سره د ضمیر مرفوع تاکید وروړل واجب دي واجب مې تاسو بیان کړل شدت اتصال لا په ضمیر متصل کې د فعل سره نو شدت اتصال د وجنده په منزله دی کلمې وګرځیدل او کچری اوس اتب کو په دې باندې نو دا و اتب د کلمې په جز د کلمې روشي وتب د کلمې په جز باندې جایز نه ده پوه شئ او کچری فاصله وی پکې نو به تاکید ضرورت نشته بغیر تاکید نه تب جایز ده ٹھیک شول پوه شئ په خبره باندې که ضمیری منصوب شول ضمیری موتوي کنه چې یا به مرفوع وي یا به منصوب وي یا مجرور وي نو منصوب او مجرور کې ٹھیک ده تاکید ضرورت نشته ده ویلي تاکید ضرورت پکې نشته منصوب کې خود سره تاکید ضرورت نشته ویلي ځکه چې د منصوب دا د کلمې د شدت اتصال نشته چې شدت اتصال نشته نو کلمې جزونه ګرځي نو ته په جایز ده اته په جایز ده څه شه ده اته په جایز ده ٹھیک ده کنه او ضمیر مجرور باندې اعاده د ضمیر تاکید ول په ضمیر څخه نه ضروری نه ده بلکې ضمیر مجرور خود منفصل وینه نو سره ٹھیک ده کنه او اعاده د جار پکې ضروری ده او اعاده د جار ویلي ضروری ده ځکه چې کچری اعاده د جار ونه کو نو د ذکم شدت استثال د پجارو مجرور کې ٹھیک ده کنه که اعاده د جار ونه کو نو اتپ د معطوف بروشي په جز د معطوفان نه باندې په جز د کلمې باندې او دا جایز نه ده ٹھیک شو کنه که ضمیر منفصل وي وای کنه چې به ضمیر متصل نو کې ته د تاکید ضرورت نشته کې ته سره تاکید ضروری ده نه پوه شو بس تمام